السلام علیکم د علاقې ملګرو ځوانانو ټولو ته د انورجان له طرفه سلامونه قبول کړئ. پی ټی آی د ټیکټ په حواله سره ټوله کینډیډیټس په انتظار ول، ټوله د پی ټی آی ملګري په انتظار ول، شپه او ورځ انتظار کړی و. اوس پی ټی آی له طرفه د مرکز له طرفه چې کومه فیصله ده هغه د موږ په تن من دلی طور پر موږ ته قبوله ده. دوه کینډیډیټ د حالاتو مطابق درې څلور له هر علاقې څخه په هر ټیکټ باندې ولاړ ول. نو ظاهره خبره د ټیکټ یو د کسان درې څلور د حالاتو د مجبوري له وجې درویلي ول. په هغه کې کومه پی ټی آی فیصله کړې ده، خاص کر د موږ د علاقې د دوکۍ سیل اورېدو څخه د اشرف ناصر صدر پی ټی آی دوکۍ ته ټیکټ اناونس شوی ده. ما له طرفه دته له زړه مبارکباد یایم. بعد له مبارکباده له ټولو ځوانانو دا ریکویسټ هم کوم چې یک جان سي ورسره یک आवाज سي ورسره سات ورکوي، سپورټ ورکوي. او لا اشرف څخه دا ریکویسټ او عرض او دغه اول عرض کوم، بیا امید ساتم. عرض می دا ده چې په علاقه کې د سونې مخالفت د ځوانانو په مابین کې سونې خوابدیان دي، سونې یو بل سره ناراضګي دي، دا ختم که دا به اوس ته ختموي. که ته ګیلای که د دوی ګیلای ته به ورځې ته ورسه ټوله پالټۍ سره یوه که ټول ځوانان سره یو که دا شکوې ګیلې دا ختمې کوي. ولې وجه څه ده؟ په خدمت کې دا کوم چې تا ته اوس پالټۍ په سر باندې بوج درکښې شو، دا یو خدمت بوج په سر درکښې شو. زه هم ولاړ، سلیم صنوبر هم ولاړ، اشرف دمر صاحب هم او ته هم. د دوی په مطابق د دې خدمت لپاره ته دوی ته مناسبه ښکاره سوې، ته د دې شي لایق وبلل سوې. اوس که ته چیرې دغه شي لایق بلل سوی، ته به هر هغه کردار ادا کوې چې د دوی دا امید ته ټیس نه ورسیږي او ته په دې باندې پوره اترا اوسې او د دوکۍ علاقې چې کوم له تا څخه امیدونه دي هغه مکمل کې او هغه باندې پوره وخیزې او ډټ کې مقابله وکې. او که پی ټی آی سے هټ کې هر هغه کس چې هغه نماینده جوړ شي د دوکۍ علاقې، هغه چې دا ریکویسټ لرو که پی ټی آی ده، که این پی ده، که پښتونخوا ده، که مسلم لیگ نون ده، که بل هر هغه پالټۍ ده، له یوې پالټۍ څخه دې راشي هر سړي ته رایې حاصله ده، دته دغه اختیارات شته چې دی د خپلې مرضي مطابق یو نماینده وټاکي او هغه نماینده چې هر نماینده ډېر ووټونه واخیستل هغه به د ما علاقې یو مرکز ته ځي، قومي مرکز ته، یو به صوبایي مرکز ته ځي. له هغو چې دا ګزارش لرو چې د علاقې بچی د علاقې خاوره ده، علاقه په تا باندې حق لري او تا باندې دا فرض ده چې د علاقې دوک درد تکلیف بیان کې او خوشحالیان راوړي علاقې ته. که دغسې نه وي صرف د کرپشن دپاره یا کاروبار دکانداري ګرمونې دپاره موږ دا کیسې کوو، نو دا خو بیا غلط له ځانه سره د بچیانو سره روان نسل سره له علاقې سره له خپله ضمیره سره له خپله ایمانه سره له خپلې پالټۍ سره له خپله منشوره سره دا ټوله موږ دوکه کوو، فریب ده، دوکه ده، دکانداري ده. باید له دې شی موږ راووځو. یو شی موږ په ذهن کې وساتو چې د علاقې د عوام موږ خدمت کوو او د علاقې د عوام په مطابق پر رای مرضي باندې چې هر کس زیاتو خلکو خوښ کو هغه به د دې علاقې خیر او خدمت او منډې وهي ورته. نور ام پی ای یو ښه نه ده، ام ان ای یو څه نه ده، هر هغه کس چې د علاقې دپاره وغواړي که هغه صحیح که نه کار کوی سي. انشاءالله یو ادنا یو عجزه وکیل یم، یو کوچنی وکیل یم. که خدای کول زه د ما چې کومې د علاقې لپاره کېدو، د علاقې د غریبانو لپاره کېدو، د علاقې د دوک درد لپاره کوم کار رج کېدو
هغه به زه کوم انشاءالله، خامخا به یې کوم او دا واده کوم له دا خپلې علاقې سره. یو وارې زه بیا د علاقې ته او خاص کر حاجي اشرف ناصر صاحب ته دا ریکویسټ لرم، دا عرض لرم، ختم کوي دا عرضي خوابدۍ، ختم کوي دا اکړ، ختم کوي دغه پریشانیان خپل مابین کې. یو ذهن کې یو سوچ فکر وساتئ، نه موږ له چا سره دشمني ده، چا خدمت موقع ورله وی کاو نه وکاو نه د کړی، ګیلې لرو ځینه دشمني مې بیا هم نسته ورسره، شکوه لرو دشمني مې بیا هم نسته ورسره. کور به ودانو موږ به څه کول، سی ام پی ایس زه جوړېږم، منې هغه جوړېږي، موږ به مخته ولې راتلل چې ملکان سرداران د موږ مستیران په دا سیستم یې سر خلاص ده، هغو ته به موږ 120% موقع ورکړې وه چې د تاسې کار ده. دا نورې منډې موږ ته راپرېږدئ، نورې سردردۍ موږ ته راپرېږدئ، یو شی له بله ځای جوړل راوړل موږ ته راپرېږدئ، تاسې دا غټې کیسې تاسې راواروئ، دا کوچنۍ به موږ راواروو. هغه دوی نه کوچنۍ راوارو کړي دي نه غټې راوارې کړي دي، ټوله کیسې د موږ په سر باندې نسل در نسل ته پرېښي دي. نو نن له دې وجې 45 کلو څخه هم دوی په ورکو باندې ستړي دي، ورکونه کوي، یو نوی کس هم دغه رنګه ورک کوي، دوی هم دغه رنګه ورک کوي. په کار اوس په دا 45 کاله کې په خپل قوم باندې دوی په کورو کې نه اوسېدلی، دوی د خپل قوم د عزیزانو د علاقې په زړو کې اوسېدلی. نو دا د قسمت ولو ته ملاویږي. اشرف بھائی موقع درغلی ده، خپل همت کول پکار دی او رزلټ چې کوم ده هغه لوی رب باندې پرېږدي. کومه کیسې چې کوي هغه لوی رب کوي. په دې زړه کې چې کوم سودا موږ راخستی وه هغه سودا به موږ ته خامخا قیمت ملاویږي. نیت صاف منزل آسان فکر ډېره کوچنۍ ده، خو د نن ټوله فلسفه پشکې پرته ده، کلونه کلونه پیوزي دا فلسفه بیانول دي. نیتونه صاف بیا منزلونه آسانه دي. هر لازمي نه ده یو کس منې ام پی ای عبدالستار ایدي نه منې و نه ام پی ای و، دغسې بیا عطا فاونډیشن والا یې پسې راواخلس، دی زه یې پیژنم، ادنا خلک زه پیژنم، بل چې هغه ماینر کوچني کیسې په مخ اخیستې دي، د علاقې د غریبانو دپاره ډېرې غټې کیسې کړي دي. انشاءالله امید لرم چې له هغو کې به ځان شمارلو کوشش تر آخري حده پورې کوم. تاسې ټوله کور ودان مبارکي وایم ټولو ټیکټانو هولډرانو ته، ډېر مبارک و، خدای خبر ده مال دا بوج که د ما په سر کښېښول سو، آیا زه به ما چې به پرسي دا کار، ما چې به وسي دا کار. اوس خپلې پیسې خپل تور کوټ ته ورخلاص یم. انشاءالله امید لرم چې زه به د اشرف هم سات ورکوم، زه به د علاقې د هر معتبرین چې رالی په اقتدار کې هم به قدر کوو، هم به له ده کارونه غواړو، کوي به راته کارونه، حق به لرو. دا به په ذهن کې نه ساتي ستا ووټ پی ټي آی ته ورکو، تا ووټ نون لیگ ته ورکو، تا ووټ ناصر ته ورکو، تا ترین ته ورکو، تا شادوزي ته، تا لوني ته ووټ ورکو. دا شی به نه وي پشکې. د علاقې هر یو سړی نظریه لري، هر یو د خپلې نظریې حق لري او د هر خپل ووټ حق لري. خامخا که چیرې د ټولو نظریه یوه سي بیا خو د 10 12 15 20 کینډیډیټسو درېدا څه ضرورت؟ د هر چا خپله نظریه ده، د هر چا خپل سړی ده، د هر چا خپل ووټ ده، چا ته یې ورکوي ازادي ده. خو لیکن دا نه ده بیا چې آزاد کس را هر یو جیت سو او هغه بیا په دغه سترګه ورته ګوري چې تا ما ته ووټ نه و راکړی، تا هغه ته ووټ ورکړی. دا شی به نه وي پشکې. باید بیا تاسې د لمر کردار ادا کوي، تاسې په ټولو علاقه باندې روښانه سئ او دا امید لرم چې را روان نسل ته به خوشحالیانې راوړئ، سکولونه کالجان به راوړئ، هسپتال بازارونه روډونه به راوړئ، پارکونه تعلیم به راوړئ، له روشني به راوړئ.
مننه. الله حافظ.